د مجلس مشرانو او ناسو عزتمندو مېلمنو السلام علیکم. نن چې په دې عزتمند مجلس کې ما ته په کومه موضوع د اظهار مقام میلو شوې ده هغه ده د شهدای خیبر پښتونخوا پولیس قرباني. عزیزانو، یو مسلمان چې د الله په لاره کې قرباني ورکړي او د خپل سر قرباني ورکړي نو غیرت وکړي، نو بل طرف ته د الله جل جلاله د غیرت هیڅ مثال نشته. او د الله تعالی په لار کې قربان کړي شوي دپاره به الله تعالی څه تیار کړي وي. الله تعالی فرمایي ای بنده تا په ما غیرت وکړو، اوس زما هم د غیرت صله وګوره. ای بنده تا په ما غیرت وکړو، اوس زما هم د غیرت صله وګوره. او دغه جنتونه او د الله تعالی ټول نعمتونه د شهید په انتظار وي. ګورم چې تا ته نو د څه سره تشبیه درکړم، ګورم چې تا ته نو د څه سره تشبیه درکړم. ګل سره ازغي د سپوږمۍ په مخ داغونه دي، ما ورپسې جاړه د شهید رتبه اوچته ده، ما ورپسې جاړه د شهید رتبه اوچته ده. ټول عمر یې ګوره په دې قبر کې لالونه دي، نه به یې کړي خراب د دوزخ اور او د دنیا خوره، نه به یې کړي خراب د دوزخ اور او د دنیا خوره. دا د الله دوست دی، په قرآن کې یې لیکلي دي. کله چې د شهیدګردۍ په دې سور دور کې چې په سرحد په ګرځېدلو، په دغه دور کې چې سرونه کټ کېدلو، نو د خیبر پښتونخوا پولیس هیڅ قسم قربانۍ نه هم نه دی رسته شوې. خیبر پښتونخوا پولیس هیڅ قسم قربانۍ نه هم نه دی رسته شوې او د خپلو سرونو نذرانې د وطن د چمن د اوبهګونو دپاره ورکړي دي. په دې کې زموږ د وطن د مینې د سرشار ځوانان موږ ته مخامخ دي، لکه شهید اشرف نور، شهید صفت غیور، شهید عابد علي، شهید ملک صاد او دغه شان د وطن ډېر پتنګان زموږ د سیمې شهیدان دي. په دغې شهیدانو کې د یو شهید کانسټیبل انور شیر خان زوی زه نن تاسو ته مخامخ یم. جناب صدر، کله چې زما بابا شهید شو، ما ته اوس هم د هغه ورځ د لمر ګرمایش او د شپې تیاره یاده ده. ما ته اوس هم یاد دي چې زما مور زما بابا پسې که څوک چغې واخلي، ما ته اوس هم یاد دي چې زما مور زما بابا پسې د څوک چغې واخلي. ما ته په کور کې د خپلې خور هغه د زرتور سر د لیوالتوب منډې یادې دي. ما نه هېرېږي زما وړوکي مور ته تپوس وکړم چې لالا دا څو شو، لالا دا څو شو. او زما نیا اوس هم په ړندو سترګو تصویرانې ته ګوري. ما اوس هم دا خبرې جوړوي چې زما وړوکي ورور تپوس وکړي چې لالا دا څو شو او لالا دا څو شو. مونږ کله چې شپه شي او ماشومان څملي، زما د مور هغه پټې پټې سرکې ما جوړوي، زما د مور هغه پټې پټې سرکې په اوس هم لیونې کوي. عزیزانو، ما اوس هم دا خبرې سوځوي چې زما وړوکي ورور زما د مور ته تپوس وکړي چې د بابا ډوډۍ به کله ختمېږي چې کور ته راشي، بابا ډوډۍ به کله ختمېږي هغه کور ته کله راځي. زما کشران اوس هم په اختر کې د بابا په تمه وي، زموږ د اختر اوس هم په سلګون تېرېږي، زموږ د اختر اوس هم په سلګون تېرېږي. ورنه یو ګټه مې وکړه، ستا دا قرباني به دا زموږ سیمه ګلرنګ کي، ستا دا قرباني به دا زموږ سیمه ګلرنګ کي، ستا پېښ شوې وینه به خاموشه ترېنه جنګ کي. ته خو ترېنه لاړې د شهادت مرتبه دې ومونده، ته خو ترېنه لاړې د شهادت مرتبه دې ومونده. ستا دا لیوني به د دښمن په کور ماتم کي. جناب صدر، زما کور والا عثمان بابا په نظر ګوري او دښمن ته هم ویل زه هم هغه وینه یم چې نه مې د خپل بابا په شکل یارېدلي او نه به اوس د مې په شکل ویارېږي. زه هم هغه وینه یم چې نه مې د خپل بابا په شکل یارېدلي او نه به اوس د مې په شکل ویارېږي. خو فرق دا دی چې ته پټ راغلی وې او موږ ناخبره وو. اوس خو د انتقام جذبه او د وطن مینه زما مور ما کې دونه را پیدا کړه چې د سفیر جواب به په څوک تکو. اوس خو د انتقام جذبه او د وطن مینه زما مور ما کې دونه را پیدا کړه چې د سفیر جواب به په څوک تکو. زه د خپل تقریر اختتام په دوه شعرونو سره کول غواړم. دا توره وږي زما د خپلې بابا نښه ده، دا توره وږي زما د خپلې بابا نښه ده، هغه د شهادت جنډه زما په زړه کې ښخه ده. او راشه یې دښمنه مخامخ چې په پرزونو شو، او راشه یې دښمنه مخامخ چې په پرزونو شو، ستا د پټګزار لوبه والله خو زما خوښه ده. پاکستان زنده باد، خیبر پښتونخوا زنده باد.